أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. او هر کله چې وبې منګه چې داخل شئ دې کلي ته نو خورئ د دې نه کوم ځای نه چې خوښه شي ستاسو فراخه او داخل شئ دروازې د دې کلي ته په سجده کې وقولو وایې حطة معافي وکړي موږ ته نغفر لکم خطایاکم نو موږ به معاف کړو تاسو ته ستاسو ګناهونه او زر ده چې موږ به زیات کړو نیکان خلق. پس په بدل کې واغسته کسانو چې ظالمانو قولا یو وینا غیر الذي قیل لهم علاوه د هغې نه چې دوی ته ویلی شوي وه فانزلنا علی الذین ظلموا نو نازل کړه موږ په هغه کسانو چې ظالمانو رجزا من السماء عذاب د طرفه د اسمان نه بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی فسق او نافرمانی کوله. ربط د مخکې سردار چې مخکې آیتونو کې په بني اسرائیلو باندې نعمتونه ذکر شو نو هر کله چې هغوی د دغه نعمتونو ناشکري وکړه بېقدري وکړه الله رب العالمین په هغوی باندې عذابونه شروع کړه. نو د نعمت نه وروسته اوس تذکره د عذاب ده. نو د هغې وجه دا وه چې هغوی نافرماني کړې وه د الله د احکاماتو او د پیغمبر خبره یې نه وه منلې نو د دې وجې نه هغوی باندې عذاب راغلی و نو د هغې تذکره کوي. واقعه دا وه میدان تیه کې موسی علیه السلام د بني اسرائیل ته وویل چې راځئ شام ته لاړ شو دا زموږ د پلار نیکه وطن دی او جهاد لزو هغه ځمکه الله پاک زموږ دپاره مقرر کړ ده هغه به واپس الله پاک موږ له راکړي راځئ چې جهاد وکړو او دغه د پلار نیکه وطن بیا وګټو. نو دوی یو 12 کسان جاسوسان ولېږل چې تاسو لاړ شئ د بني اسرائیلو مشوره وکړه. کسان یې ولېږل 12 کسانو لاړ شئ د هغو حال احوال راوړئ نو چې موږ ته پته ولګي زموږ پې قابو راتله جو بیا به ورسره جنګ وکړو که د قابو نه بهر نو بیا موږ د هغو سره جنګ نشو کولی. هغوی چې لاړه او واپس راله حال یې ووې نو هغه ډېر زورور خلق دی د هغو سره جنګ ګران دی نو موږ د هغو سره جنګ نشو کولی نو دوی وویرېده. موسی علیه السلام دوی ته ډېر وویل چې راځئ یریږئ مه الله پاک ما سره وعده کړ ده دې ښار ته به داخلېږو دې شام ته بیت المقدس ته او راځئ چې ځو خو دوی وویل نه موږ نشو تللی انکار یې وکړو. موسی علیه السلام تنګ شو سورة مائده کې وروستو راځي هغه دعا وکړه خدا پاک زما او د دې فاسق او ظالم قوم په منځ کې فرق راولي ما دې پورته کړي. موسی علیه السلام هلته وفات شو او هارون علیه السلام هم هلته وفات شوی. نو د دې نه وروستو بیا دوی حیرانه پریشانه بني اسرائیل ګرځېده په دغه میدان تیه کې یو طرف ته به منډې وهلې بل طرف ته وتې تېر شو. نو 40 کاله پکې تېر شو. د 40 کال نه وروستو یوشع بن نون علیه السلام الله پاک پیغمبر کړ هغه دوی ته دعوت ورکړ دوی تیار کړل راځئ چې ځو جهاد د دوی لاړل نو فتوحات وشو شام فلسطین د علاقې فتح شوې نو دوی ته حکم دا و چې تاسو چې د ښار ته داخلېږئ نو تاسو باندې 2 پابندیانې دي دلته چې داخلېږئ تاسو داخل شوئ نو بیا چې څه خورئ یا کوم ځای کې ګرځئ بیا هېڅ پابندي نشته خو د داخلېدو په ټایم کې چې کله دروازې ته داخلېږئ د ښار به یوه دروازه وه ګیر چاپېره به شاهدیواري وه په هغه وخت کې یوه دروازه به وه ښار ته په دې کې داخلېږئ نو تاسو به په سجده کې داخلېږئ سرونه به ښکته کوئ او دا فعل شو فعلي حکم او قولي دا و چې تاسو به حطة لفظ وایئ حطة باندې خدای زموږ ګناهونه معاف کړي یا د دې په شانتې بله یو کلمه عبرانۍ کې ورته ویلې وه چې هغه عربۍ ته منتقل شو نو حطة ته جوړ شو نو هغې کې بیا
مفسرین څوک وایي چې لا اله الا الله وایي، څوک وایي سبحان الله، څوک وایي استغفار کوئ، په استغفار سره به داخلېږئ. نو موږ به تاسو ته ګناهونه معاف کړو. وسنزید المحسنین، او نیکان خلق به موږ سیوا کړو. ستاسو سره به نور ملګري د حق پرستو هغه سیوا شي. یریږئ مه. نو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي، نو دوی ولګېده هغه وینا چې دوی ته کړی شوې وه په هغه کې بدلون راوسته او هغه وینا ونه کړه، هغه کلمات یې ونه وي کوم چې دوی ته ویلی شوي، بلکې د هغې په ځای باندې نور کلمات وویل. نو حنطة په ځای باندې حنطة فی شعرتنا یا حنطة فی شعیرتنا. موږ له غنم په کار دي په هغې باندې له پاسه هغه ویښته غوندې غنمو باندې له پاسه بوس غوندې په هغې کې ویښته وي د هغې سره یا موږ له غنم په کار دی فی شعیرتن د وربشو سره، وربشو او غنم په کار دی. نو دا قول وي. او کوم چې فعلي حکم ودو ته چې تاسو په سجده کې داخلېږئ، نو دوی د هغې خلاف وکړو. دوی چې کوم دی هغه په کناټو باندې په طولانو داخل شو، سرونو ښکته کول ته جوړ نه شو. نو موږ سرونه نه ښکته کوو. نو په دروازه کې به دغه طریقه باندې چې کوم دی هغه داخل شو. نو دواړه کارونه چې وو هغه کوم امر چې دوی ته شوی هغه یې مات کړه، د الله حکم یې هغه مات کړه. په قول کې هم خلاف وکړو او په فعل کې هم خلاف وکړو. الله وی فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، موږ نازل کړو په دغه کسانو باندې چې کوم ظالمانو عذاب د اسمان د طرف نه، ځکه چې دوی نافرمانه او فسق یې کوو، د الله پاک نافرماني یې کوله. عذاب دا و چې په دوی باندې طاعون مسلط شو، ننکۍ قسمه دانې پرې وختې او د هغې نه چې کوم دی 80,000 کسان د دوی نه مړه شو. نو دا عذاب پې الله پاک راوسته، ځکه دوی نافرمانه وو. نو د دې نه پته لګي چې کوم کلمات ویلی شوي، شریعت تا ته کوم حکم کړی، کوم کلمات درته شریعت ته ښودلي، په هغې کې بدلون نه دی پکاره. دا خو یو قسمه اعتراض دی په الله او د الله په رسول باندې. دوی چې دا بدلول، نو د دوی مطلب دا و چې دا پیغمبر چې موږ ته وایي چې تاسو د ګناهونو بخښنه وغواړئ، دا د ګناهونو د بخښنې ټایم نه دی. دا خو خلق وږی دی، د شام فراخه ځمکه ده، په دې کې موږ له غنم په کار دی، وربشې په کار دی. نو په دې موقع باندې دا مناسب نه و د پیغمبر لره چې موږ ته دا خبره کوي، بلکې زموږ دا خبره زیاته مناسب ده. نو هغه قول چې کوم دی هغه یې بدل کړم او فعل یې هم بدل کړه. هغه سرونه ټیټ کړئ، عاجزي وکړئ، عاجزۍ سره داخل شئ. نبي علیه السلام چې مکه فتح کړه، نو په اوښ باندې ناسو او سر یې ښکته کړی او تر دې چې د نبي علیه السلام سر د هغه اوښ د څټ سر لګېده او سر یې پورته کړی نه و، بس په دنګه غاړی باندې دغسې نه ته. الله پاک ته عاجزي کوله، سر یې ښکته کړی او دوی کې تکبر و، د الله پاک نافرماني وکړه. نو هغه فعل کې هم تغییر تبدیل راوسته او په قول کې هم. نو قول کې تبدیل نه دی پکاره، چې کوم شریعت الفاظ ښودلي هغه ویل پکار دي. دې وجې نه قرطبي دلته دا بحث کړی دی چې کوم الفاظ چې هغه نقلي هغه شانتې ویل پکار دي، په هغې کې تغییر تبدیل دا نه دی پکار. لکه نبي علیه السلام یو صحابي برا ابن عازب رضی الله عنه ته دا وی ته دا کله چې سمري اوده کېږي، نو په هغه وخت کې دا وایه وبنبیک الذي ارسلته، هغه چې زوته نو بیا نبي علیه السلام ته واورو وبکتابک الذي انزلته وبرسولک وبنبیک الذي ارسلته، داسې الفاظ ورته ویلي چې زه مدد غواړم یا الله ستا نه په کتاب سره چې هغه تا نازل کړی دی او په هغه نبي باندې چې تا رالیږل دی. هغه صحابي بیا وایي وبرسولک الذي ارسلته، د نبیک الذي په ځای باندې برسولک الذي ارسلته ووایي. نبي علیه السلام نه ما چې درته څه ویل دي دغسې وایه، وبنبیک الذي ارسلته دغسې وایه. حالان کې د هغه په اجتهاد کې دا خبره ټیک وه او هسې مناسب هم د ارسلته سره رسول صحیح راځي او رسول مرتبه چې ده د نبي نه غټه ده. رسول چې دی رسولان کم دي او نبیان هغه ډېر دي. نبي علیه السلام دغه برداشت نه کړه.
نو دغه شانتې د اذان الفاظ دي یا نور کلمات چې کوم دي چې په شریعت کې هغه موږ ته ښودلی شوي په هغې کې رد و بدل نه دی پکاره په دې دا د عذاب سبب دی او په دې باندې الله پاک سزا ورکوي نو دوی دغه دواړه کارونه هغه بدل کړه الله پاک پې عذاب راوسته نکۍ پې وختې طاعون پې راغی نو حدیث کې راځي چې دا د مخکنو قومونو لپاره دا طاعون عذاب و زما د امت لپاره رحمت دی کوم کسان چې نیکان خلق دی نو د هغو لپاره دا عذاب نه دی هغوی چې په دغه نکو باندې یا په نور طاعون باندې چې هغه دانې اکثر خیږي په دې طرفونو کې دانې خیږي په سټ کې په سر کې دا دانې خیږي او هغه اور کوي یو قسمه د اور لمبې ته خیږي او په هغې سره تبی ونیسي بیا ډېر نه پایي سړی 2-3 ورځې کې بس مري پاتې کېږي نه د هغې نه سړی وژني نو دا مخکې د مخکنو قومونو لپاره عذاب خو د دې قوم لپاره عذاب نه دی د دې دغه شته باقاعده علاج شته دا طاعون چیچک دی او که خسره ده او که دا ټول دغه بیماریانې چې دي د دې باقاعده علاج دی او دغه علاج هم مسلمانانو چې کوم دی معلوم کړی دی ابن رشد رحمت الله علیه په اندلس کې او نور مسلمانان ساینسدانان علما هغوی په دې باندې سوچ وکړو بیا خلکو ته وویشله دا د دې علاج شته دا عذاب مه ګڼئ د هغې دپاره هغه علاج راوویسته ښه کېږي خو د دوی لپاره خو عذاب و خدای پاک په دوی باندې عذاب رالیږلی نو مړه شو 80,000 کسان پکې مړه شو نو مخکې نعمتونه ورته ذکر کړه اوس چې دوی کله خلاف وکړو د الله احکامات یې ونه منل خدای پاک خپل عذابونه ذکر کوي دوی ته وإذ قلنا او هر کله چې ووایو موږ ادخلوا هذه القریة داخل شئ دې ښار ته د ښار نه مراد مختلف اقوال دي صحیح قول چې کوم دی دا دی چې بیت المقدس دی بیت المقدس داخل شئ او په هغې کې یو خاص دروازه وي چې هغې ته داخل شي چې هغې ته باب الحطوه اوس هم شته وي باب الحطوه هغې ته داخل شئ نور اقوال پکې هم شته چې اریحا چې کوم دی دا ترې مراد دی چې اریحا ته لاړ شئ شام ته لاړ شئ اردن ته لاړ شئ اردن ته داخل شئ یا مصر ته یا تدمر یو ښار و هغې ته داخل شئ صحیح قول پکې دا دی چې بیت المقدس مراد دی تاسو داخل شئ دې ښار ته یعنې دې بیت المقدس ته فکلوا منها نو خورئ تاسو د دې نه حیث شئتم کوم ځای کې چې تاسو خوښه وي رغدن فراخه چېرته ګرځئ تاسو باندې پابندي نشته او چې څه خورئ نو د شام ځمکه سرسبز و شاداب علاقه ده او ښکلې ځمکه ده هغې کې هر څه کېږي فصلونه غلې دانې هر څه پکې خو پابندي دا ده وادخلوا الباب سجدا داخل شئ دې دروازې ته د ښار دروازه چې ده چې هغه ټول ښار نه یو غیر چاپېره دیوال دی او یوه دروازه ده پکې په هغه کې چې داخلېږي نو سجدا په سجده کې سرونه به ښکته کړي وقولو حطة او وایئ چې خدای پاکه موږ ته ګناهونه معاف کړي نغفر لکم خطایاکم نو موږ به معاف کړو بخښنه به وکړو تاسو ته ستاسو د ګناهونو وسنزید المحسنین او زه چې موږ به زیات کړو نیکان خلقه یا نیکیانې د نیکانو خلقو موږ زیاتې کړو او ستاسو ملګري یو موږ پیدا کړو فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي په بدل کې واخسته هغه کسانو چې ظالمانو قولا یو وینا غیر الذي قیل لهم علاوه د هغه نه چې دوی ته ویله شوې وه فانزلنا علی الذین ظلموا نو نازل کړو موږ په هغه کسانو باندې چې ظالمانو رجزا من السماء عذاب د اسمان د طرف نه چې هغه د طاعون په شکل کې راغلی و بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې دوی نافرماني کوله ربنا ظلمنا انفسنا